جی مرګرو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او دغه ښکلې نظارې تاسو سره ډسکس کوم. ډېر ښایسته ځای دی، ډېره ښایسته نظاره ده. زما په دې بیک باندې دغه د کرکټ دغه ګراوند تاسو وینئ، ډېر زبردست سټیډیم دی او ډېر مزیدار لوکې دی. یقینا چې دا د دې ځای د خلکو دپاره اپرچونټیز دي، خو چې دا اویل کو موږ او تاسو، او ډېر صفا سوتره پروت دی او هیله لرم چې د دې ځای نه به ډېر ښه پلیران وځي چې هغه به د پاکستان نوم روښانه کوي، د کې پی کې نوم به روښانه کوي. او یقینا چې د کې پی کې خاوره د معیار مطابق او د ټیلنټ مطابق د هیڅ یو ځای نه کمه نه ده. د مست بابا په لاره باندې روان یو، نو دغه نظارې ما تاسو سره ډسکس کولې چې دا وګورئ، دا ګیر چاپېره دغه غرونو نظارې تاسو وکئ، څومره ښایست دی دلته، څومره ښکلا ده دلته. خو د لږې توجه ضرورت دی، زمونږ او ستاسو د ګورنمنټ د اعلی چارواکو د لږې توجه ضرورت دی دلته، چې دلته نختر، چیر وغیره دغه بوټي وکرلی شي، د اوبو پراپر انتظام وکړی شي، ځای په ځای رسټورنټ لکه دلته قایم شي. د دې ځای هوا یقین وکئ روډ باندې یا هغه سایډ ته ډېره زیاته ګرمي ده، خو دلته ډېره زبردسته هوا لګي. تاسو به دا شمال وینئ، نری شمال چې لکه لګي، دغه شمال ډېر یخ لګي دلته او ډېر مزیدارې نظارې دي. راځئ مخکې ځو، تاسو سره نورې نظارې ډسکس کوم. مست بابا ته ورځو چې هلته ورسو کله، نو بیا به تاسو سره نورې خبرې کوم. ډېره مننه. جي ملګرو راورسېدو مست بابا ته، ګاډی مو دغلته پارک کو. یقینا ډېر ښایسته ځای دی او سړی په دې خبره حیرانه شي چې لکه د اولیاء کرام د دعوت په نیت باندې کم ځای ته تللي دي، او یقینا چې د دوی د لاسه دا شاړې دا څومره آبادي شوي دي. دلته که تاسو دا ټول آبادي وینئ یا د دې ځای ښکلا وینئ، نو دې کې یقینا چې زموږ د دې اولیاء کرامو برکات دي. راځئ دننه مزار ته دننه ځو، تاسو سره نور حالات ډسکس. ملګرو مونږ مست بابا کې موجود یو او په دې سایډ باندې څنګه چې زما د کیمرامین د کیمرې په سترګه تاسو ته وښودل، دلته لنګر دی چې هلته خلک مفت خوراک کوي. چې کوم مسافر راغلي وي د عقیدت دپاره، د دغه دپاره، د دغې باباګانو د فیض حاصلولو دپاره راغلي وي او د دوی نه انسپایریشن دپاره راغلي وي، نو هغوی دلته مسافر وي، نو دوی دلته لنګر دغه کوي. بل دې طرف ته که مونږ تاسو وګورو که نه، نو مختلف قسم کمرې دي. نو د لرې نه چې کوم خلک راغلي، کوم مسافر راغلي وي د پنجاب بلوچستان سایډ نه، ځکه چې د اولیاء کرام چې کوم دي، نو د دوی دا سلسله ډېره زیاته لویه ده. لکه ټول پاکستان کې، ټول بر صغیر کې دا پهلو ده. نو هر ځای کې چې کوم وي، نو عقیدتمند دی له راځي. خو دغه یو خبره په دې دغه باندې کومه چې دا اولیاء کرامو دوی نه مونږ ته عبرت حاصلول پکار دي، چې د دوی په نقش قدم باندې مونږ لاړ شو. لکه سوال به صرف الله نه کوو، سوال قبلولو والا څوک دی؟ الله ذات او الله ذات دی او الله ذات به وي. دلته په دې تاثر باندې راځو چې زمونږ د اولیاء کرامو د دین څومره زیات محنت کړی دی. نن که دا غیر چاپیره غرونه ګلي ګلزار دي یا دلته آبادي ده، نو هغې کې د دوی غټ لاس دی. نو دوی د دین د محنت دپاره د دنیا ګوټ ته رسېدلي او دغه دین یې مونږ او تاسو ته را رسولی. نن زما او ستا په ذمه باندې د دین دومره فرایض دي چې مونږ تاسو خپل ژوند جوړ کړو. خو د افسوس خبره دا ده چې مونږ کور نه جومات ته پورې نشو تللی، نو مونږ به د دین خدمت څه وکړو؟ دا خبره د سوچ ته. راځئ نور حالات در سره شریک کوم. جی ملګرو دا چونکې د مسجد احاطه ده، دلته خلک منځونه کوي، نوافل کوي، او دا که تاسو وګورئ نو د دې دا احاطه د مزار نه بالکل بهر ده. نو په دې باندې عقلمند خلکو دپاره دې کې نښه ده چې مونږ او تاسو سجده لګو، نو الله ته لګو. ټیک ده. لکه زمونږ ډېر مطلب خلک داسې دي چې لکه دا مختلف عقاید لري، خو دغه عقاید چې کوم دي دغه هغې د نفي دپاره دا مساجد دي. لکه دې مسجد کې خلک مونځ کوي، نوافل کوي او د الله نه غوښته کوي. مزار ته صرف مونږ دعا کولی شو او دغه کولی شو چې یا الله د دې قبرونو انوارات په مونږ باندې راولي. دا اولیاء کرام چې کوم دي دا تبرک والا دي، دوی د دین محنت کړی دی، دوی زمونږ دپاره محنت کړی دی، دوی زمونږ دا دین، زمونږ دا مذهب دومره سالډ او دومره طریقې سره مونږ ته را رسولی دی. الله دې مونږ له توان راکړي، الله دې مونږ له وس راکړي چې دغه دین مونږ مخکې ورسوو، غایبینې ته ورسوو. راځئ دننه. السلام علیکم. څنګه چلی؟ خیر دی؟ صحت ښه دی؟ خیر دی. ګپ لګوو، زه لږ دغه کوم.
جی زه په دروازه باندې ولاړ یم او دغه دعا به وکړو چې الله تعالی دې دوی ته بهتر جنتونه ورکړي او د دوی په وساطت سره د دوی په وسیلې سره الله تعالی دې زمونږ ژوند هم هغسې کړي کوم چې د الله تعالی احکامات دي د حضور صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقې دي او دعا به کوو دې ته چې لکه د دوی اعمالو د وجې نه مونږ او تاسو کې دین موجود دی که دوی نه وی نو مونږ او تاسو به په بل طرف تللی وي جزا الله عنا محمدا ما هو اهله اللهم اغفرهم وارحمهم ولا تعذبهم اللهم اغفر لي وله ولمن قال لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا جزاك الله خير. جی مرګرو مست بابا دربار ته مونږ او تاسو راغلي مونږ تاسو له وزټ درکو او یقینا چې همدغه خبره زموږ استاد ذهن کې راځي چې د اولیاء کرامو د عظیم شان هستیانو د دین لپاره څومره مهنت کړی دی نن که مونږ او تاسو خوشا د هله ګله وینو یا د خلک وینو لکه دا صرف د دې وجه ده چې د دین د خاطره دلته راغلي او د دې مزارونه دلته جوړ شوي دي زه او ته خپل ذهن کې سوچ وکړو د خپل ریوان کې سوچ وکړو خپل احتساب وکړو چې آیا نن ورځ کې مونږ الله څومره راضي کړی دی او الله رانه څومره خفه دی دغه یو خبره ده او بل دا یو خبره ده چې د دې خبرو نه چې ورکړې والا غوښتنې والا ذات او معاف کولو والا ذات دا ټول د الله ذات سره تعلق لري زمونږ د زنانو مزارونو ته راتلل څنګه چې علما کرام وایي دی نه بالکل اجتناب وکړي دلته راځئ د عقیدت دپاره د دې عبرت دپاره چې آیا که دا علما کرام نو دا صوفیه کرام نو نن به مونږ او تاسو څه کول نن به زمونږ او تاسو د مذهب څه حال نو یقینا چې مونږ او تاسو نن د مور په غېږه کې کلمه ویلې ده نو د حضور صلی الله علیه وسلم د مبارک مهنت نه پس د اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د مبارک مهنت نه پس د تبع تابعین مهنتونو نه پس اولیاء کرام دغه ټولو بزرګان دین دغه دین مونږ او تاسو ته را رسول دی او نن مونږ او تاسو دغه دین نه فایدې اخلو خو او د افسوس خبره دا ده چې زه او ته د دین کار نه کوو ما او تا خپل اصل کار پیژندلی نه دی نو دغه یو ریکویسټ درته کوم چې قبر حشر را روان دی حساب کتاب را روان دی ډېر زر نو د آخرت دپاره تیاری کول دي نو دې اولیاء کرامو ته دعاګانې هم کوئ او یقینا چې د دوی په نقش قدم باندې د تلو کوشش هم کوئ نو زموږ دنیا به هم کامیاب وي او آخرت کې هم کامیاب وي ډېره مننه خوشحاله او باد اوسئ